بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة مائدہ وما سپارہ آیت نمبر 117 یعنی یوصل واللسم. پرونی سبق کی دا خبر تیر شوا چې الله د عیسی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې دا امت ستا حدیث پیش کول چې زمونږ عیسی علیہ السلام داسې فرمایلی دي نو آیا تا د خلق طویلی و چې زما او د مور عبادت کوي، زما او د مور تعظیم کوي، زما او د مریم نسوالونه کوي او زمنګ په نوم نظرونه مانه دا ورته تا ویلیو. هغه جواب ورکړ چې الله ته خو پاکي د شریک نه زبتا سره ځان څنګه شریکوم، مور به شریکوم او هغه خبره به ز څنګه کوم چې هغه مال حق نشتا او بیا کما ویلی وی خو تا ته خو به پته وی زکه چې ته زما زړه کې په هر څه خبردار یې، زستا په حال نیم خبردار، تعلم الغیوب د هر قسم پټو خبرونه خبرداري. بیا ورته وی ما قلت لهم اے ربان دی ویلی ما دوی تا الا ما مگر هغه سمي ویلی دی امرتنی به چې تا حکم کړه دې ماتا دهغه رباتا چې کم حکم کړه او ما هغه ویلی دی. پیغمبر به هغه خبره کوي چې څورته الله ویلی وی، دا الله خبره نه زیاتی خبره نشي کوله. نن سبا وایا او پیغمبر پسې تاړه کلا چې عوامنا پیسې حاصلوي، کلا چې عوامنا سمکه حاصلوي، کلا چې عوامو باندې ځان مانی، کلا ور باندې خپل پروګرام مانی. آسان خبره ده د خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا ده، بس تدا سے غلی غنه وایا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یرجی رسول الله حدیث مبارک ده یرجی رسول الله فرمایلی دي، بس عوام در باندې جان وجنی هغه چې رسول الله فرمایي. دا ادراک او دا تحقیق خو رب العالمین نن سبا مسلمان لنه دی ورکړي. که ورته ودی وی چې ستا پلار دا خبره کړې ده نو عمر در سره نه مني چې ترڅو پورې تحقیق نیوي کړي. ته یو سړی ته وایا
چې هلکه 100,000 روپۍ راکړه ماته د پلار ویلي دي چې د سره ملاو شي سلام مې ورته وایه او ورته ووایه چې تا ته د 100,000 روپۍ درکړي نو در به یې کي څوک درته وایي به چې تاسو جي صبر وکئ زه به مې لږې پلار سره خبرې وکړم اول به پلار ته ټلیفون کوي چې دلته یو سړی راغلی دی داسې ټوپی ده او داسې لونګی ده او داسې کپړي دي دومره دنګ دی دومره پلن دی پلنکی جبه وایي دا یې نامه ده هغه وایي چې ده راته ویلي دي چې 100,000 روپۍ دي درکړي رښتیا تا ورته ویلي دي نو که پلار ورته ووایي چې زه یې نه پېژنم نو درکوي مطلب مې دا ده بې تحقیقه 100,000 روپۍ نه درکوي 100,000 مې ډېرې وي 50 روپۍ هم نه درکوي چاته ووایه ورته ووایه چېرې جي مور دې رالېږلی یم مور دې ویل چې د سړي له دې 10 روپۍ ورکړي پلار دې رالېږلی یم چې 10 روپۍ دې درکړي ورور دې رالېږلی یم تره دې رالېږلی یم نه یې درکوي نور خو لا پرېږده چې په یو سړي باندې ملګرتیا دي وي په یو سړي دې قرض وي او یو سړی ورته راشي چې هلکه تا باندې د پلنکي مستري صاحب قرض شته هغه ورته چې آو هغه مستري صاحب وی چې اخ قرض نه دی یو 100 روپۍ تاله درکړي چې مستري صاحب نه پوښتنه نه یې کړې ور به یې کړي دومره پورې د دنیا په مسله کې تحقیق شته خو که چاته دی ووایي چې رسول الله فرمایلي دي بس قربان شمه قربان هلکه ګډېږې ولې تحقیق وکړه چې رسول الله فرمایلي هم دي که نه دي فرمایلي ګډېږې سله په 12 کې ته ګډېږې په محرم کې ته ګډېږې په هیله اسکات کې ته ګډېږې په 14 اگست کې ته ګډېږې په 15 شعبان کې ته ګډېږې دا کوي ته څه یوه خبره ده دویمې کې خیرات دی یوه خبره ده دویمې کې ختم دی یوه خبره ده دویمې کې دیګ پخول دي مړی مړ شي 40 ورځې به ورپسې پراټې وباسي چا چې غسل ولا ورکړی دی په هغه بچی او پراټې 40 ورځې خوري نو 40 ورځو کې به چېرته بل هم مړ شي بس مزید چې کم سړی غسل ولا ورکړي و د خدای بنده ته به تر کم وخته پورې پراټې پخایي ته به تر کم وخته پورې د خپله ښځه او بچي د پیرانو د مولیانو د ملنګانو په کورونو ګرځئ ستا د ښځې به پرده نه ته به تر کم وخته پورې په دې هر دربار ګډېږي ته به تر کم وخته پورې عبادت او عادت نه پېژنې آخر کله قرآن کریم وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا قرآن خلق السترګې ورکوي قرآن خلق لا عینکې جوړوي قرآن خلق لا پسترګو کې غمی لګوي چې نظر یې تیز شي قرآن وایي إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ اے خلقا کتا سلا یو سړی راغی نامعلومه سړی هغه تعالی یو خبر درک درته وی چې پلنی دا فرمایلی دي فتبینوا الله فرمایي منه بینا تبینوا تحقیق وکا معلومات وکا چې دا خبر رښتیا ده الله وی اسنه چې یو قوم ته د لاسه ضرر ورسی طالب یو سړی راشي درته وبوي چې جی استاد وی چې ده د هغه د نهر په غاړه باندې د استاد محلي ولا د پلنکی زوی سره جګړه و او استاد وی وښته موږ هسپتال ته یوړو هغه مړم شه تحقیق وکا اسنه چې د محله کې چې ته خبرېږي تا د زوی په سر باندې د هغه پلار وښته وی چې زوی خو را تاسې مړ کړی دی راشه د پلار اعلان دی خبر دادلته ووله نو چې کله پلار یا ورور ولې پته ولګي چې زوی خو د ژوندی دی اړوي جګړه نه ده کړې بیا به څه کوي نو الله وایي بې تحقیقه خبرې مه منه هر ځای کې ګډېږه ما تا ته چې څوک وایي چې رسول الله فرمایلي دي بس ته په ګډېدو وي اور حدیث مبارک دی نه 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 تحقیق یې وکړه چې دا حدیث مبارک دی مو که نه دی
آیا دا د پیغمبر خبره کې دی هم شي او کنه؟ آیا دا د رسول الله د خلی گفتار ممکن دی چې رسول الله داسې خبره وکي؟ قرآن سره مطابقت لري، دین سره مطابقت لري. الله فرمایي چې عیسی علیہ السلام به وی ما قلت لهم ندی ویلی ما دوی تا الا ما مگر هغه څه ویلی دي امرتنی به چې تا حکم کړی دی ما ته په هغه. زه پیغمبر یم ستا د حکم نه زیات مخکې نه ځما. دا دوی ځان نه جوړ کړي دي چې قال رسول الله او قال عیسی علیہ السلام دا فرمایلی دي، عیسی علیہ السلام دا فرمایلی. عیسایانو ځان نه جوړ کړي دي او مسلمان دا غینم مخکې دي. مسلمانو په زرګونه روایتونه جوړ کړي دي، لکونه روایتونه جوړ کړي دي. جنگ په هغو روایتونو دی چې خلکو ځان نه جوړ کړي. او کچره و دی وی چې دا د پیغمبر خبره نه ده بس کافر. ولی میډیا د دوی په لاس کې ده. د پلار دین دی چې د کم طرف ته اړوي تبه چې دی ټیکادار دی. د دین ټیکادار قرآن دی، د دین ټیکادار رب دی، د دین واک اختیار رب سره دی. قرآن را لګلې دی. انبیا هم د رب بندگان دي، د رب لاندې دي. رب چې څه وایي د پیغمبر خبره به د رب د خبره مطابق وي. پیغمبر زیاتی خبره نه کوي. ولا الله ورته عیسی علیہ السلام ورته وی ما قلت لهم ندی ویلی ما دوی تا الا ما مگر هغه څه ویلی دي امرتنی به چې تا حکم کړی دی ما ته د هغې. هغه کومه خبره ده چې ما درته کړې ده؟ هغه کومه خبره ده چې تا دوی ته کړې ده؟ ان اعبدوا الله، اے الله هغه خبره دادا چې تا ما ته ویلی و دوی ته ووایا ان اعبدوا الله چې بندگی خاص کې یو الله تا، صرف یو الله نه یریږي، صرف یو الله ته زاری کوي، صرف د یو الله خبره منه، صرف د یو الله ته سرخ کته کوي. ان اعبدوا الله بندگی خاص کې یو الله تا ربی چې رب زما دے و ربکم او رب ستاسو دے. عیسی علیہ السلام ورته وی چې هغه رب چې ما هم ساتي او تاسو هم ساتي، ما لهم رزق را کوي تاسو لهم رزق در کوي، بس هغه رب ته بندگی خاص کوي. بیا ورته وی وکنت علیہم شهیدن او ومز په دوی باندې شهیدن نگهبان خبر. عیسی علیہ السلام رب توای چې اے الله ما خود دوی ته قتل، ما د دوی د حالاتو نه ځان خبرولو، ما د دوی په حالاتو نظر چولو. کلا ما دمت فیهم څو پورې چې موجود وم په دوی کې. اے اللہ چې ترڅو پورې ز ژوندی وما دنیا کې وما دا خلق زما د سترګو لاندې وو نو ما ور باندې نظر چولو، ما لیدل، ما څارل چې څوک شرک ونکي، څوک د الله خلاف ونکي او که کولو به هغه ته به مې نصیحت کولو. اے الله چې ترڅو پورې ز پکې وما نو ما دوی نه ځان خبرولو. فلما توفیتنی پس هر کله چې تازه واغستم کنت انت الرقیب علیہم نو بیا ویت ساتون کې پدو باندې. اے الله چې ترڅو پورې ز پزمکه باندې موجود وما د دوی په منځ کې وما نو ما دوی باندې ځان خبرولو. خو چې کلا یو ځل زتا واغستم ربا بیا ما ز د دوی نه نیم خبر، بیا خو ته ساتون کوي، بیا خو ته نگهبان یې په دوی باندې. بیا ما ته څه پته ده دوی بیا رستو څه کړي دي؟ زما عبادت کړي دي، ما ته یې چغې والی دي، زما مور ته یې چغې والی دي، غیر الله ته یې چغې والی دي، نظرونه زما په نوم منلی دي، ما پسې حدیث جوړ کړي دي، ما پسې روایتونه جوړ کړي دي، کتابونه لیکلي دي چې عیسی علیہ السلام دا فرمایلی دي،
پلن کی پیغمبر دا فرمایلی دی او دا عیسی علیہ السلام ویلی دی اے اللہ زچتا اغستم کنت انت الرقیب علیہم بیا ویت نگہبان پا دوی باندے وانت علی کل شیء شہید او تپ ہر سیز باندے حاضر و ناظرے ربا چه زو ما خبرو ما چه زو چت شویم بیا ما تا دوی پتا زمانگ یاران سوئی پیغمبر علیہ السلام تاوی قبر کم پتا لگی خدای راستی چه تا دا مسلمان سماوے چه عیسایان و یهود بطول سم کی خدا مسلمان بسم نکی کلبوئی چه اولیاءو تا پتا لگی کلبوئی چه پیغمبرانو تا پتا لگی کلبوئی چه رسول اللہ تا قبر تا ہر ورز غطا عمل ورزی درود ڈہرک غل ورزی خدای دے ورکا لگ سوچ خوکا چه درود کی اول نم دو چا دے تا درود وایا اللہم اول نم دو چا دے پکی دا اللہ دے نو دا برسول اللہ ولی ورزی درود خدای دا اللہ دا پارا دا خو رسول دا پارا دعا دا دا ربنا اللہم اے زمنگا ربا صلی علی محمد رحمتون ولگا پا محمد باندے دا منگ سوال چاہتا کیوں او دا سوال باغل ورزی دا با لال ورزی اللہ با ورزی کا اللہ قبول کی نا اللہ با رسول اللہ باندے رحمتون ولی او کا زمنگ سوال اللہ قبول نکی خبر حد ایچ ڈائرے کیا اوری درود دا قوم چه پیغمبر نا خدای جوڑ نکی دا قوم چه اولیاء و بزرگانو دینداران خدای زیتاو نرسی دا بالکل دوی صبر نکی صبر ہوئی بس زیو بولایا یو زیما چه پا دی خبر و تنقید کوم نورا خورورا خوری چٹو والا خبر فلما توفیتنی پس ہر کلا چزتا واغستم کنتا انت الرقیب علیہم نو بیاویت نگہبان پا دوی باندے وانت علا کل شیء شہید او تپ ہر سیز باندے حاضر و ناظری بیا عیسیٰ علیہ السلام سوئی ان تعذبهم اے اللہ کتا عذاب ورکوی دویتا فإنہم عبادک نو یقیناً دویستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کبخن کوی دویتا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نو یقیناً تزورور حکمت نوالائے بعض خلقوی چی دا خوی شفاعت کرے دے دو قومنانا دا شفاعت نہ دے دا تفویض الامر دے الاللہ اے اللہ تمام واقع اختیارات تاثر دی کا عذاب اور قیم ستا مرضی دا کا بخنہ قیم ستا مرضی نو مشرک تخو اللہ بخنہ نہ کئی ان تعذبهم کتا عذاب اور کوي دویتا فإنهم عبادک نو یقیناً دویستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کا بخن کوي دویتا فإنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ نو یقیناً تزوروری چوک دی من کولے نشی الحکیم حکمت نوالائی بیا با اللہ وی قال اللہ بوائی اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم دا سے ورز دا ينفع الصادقين صدقهم فائدہ با ورکوی رشتیا وینکو تا رشتیا ویلدہوی چاچی دنیا کی رشتیا ویلی دی اگوی لبد رشتیا ویلو فائدہ ملاوی گیلتاں سفیدہ بمیلاوی گی لهم جناتن دویل رب باغنوی تجری چی بہیگی با من تحتها لاند دہغینا الانہار ولی خالدین فیہا ہمیشہ بوی دوی پہاگے کے ابدن ہمیشہ دنیا کی چی رشتیا ویلی وی دروغ و نیزان ساتلے وی نو حلتا باورتا بیا باغون ملوی گی چی لاندے بتی ولی وی او دے با ہمیشہ پکی اوسی خوشحال بوی رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ دا دوینا ورزو عنہ او رضا دی دوی دا غنام
ذالک الفوز العظیم، دا کامیابی لویا دا لویا کامیابی دا چې الله تا ناراضی وي او ته د الله ناراضی وي. للہ ملک السماوات، خاص اللہ لردا بادشاہی د اسمانونو، والارض او د زمکی، وما او د هر هغه څه فیهن چې پدې کې دي اسمانونو او زمکو کې چې څه دي بادشاہي څوک دی؟ خلقوی چې نه جی بادشاہان پیران دی، ملنگان دی، مولیان دی، د په چفکی کار کی، د په تعویز کار کیگی، د په دم کار کیگی. پیرے اللہ پیدا کڑے دے، دا اللہ پا حکم برازی، دا اللہ پا حکم بزی. بیماری اللہ پیدا کڑے دا اللہ پا حکم برازی، دا اللہ پا حکم بزی. مخلوق پدی کی ہیچ وسن لری سوا دا علاجنا. وہو علا کل شیئن قدیر، او خاص اللہ پا ہر سبان دے قدرت لرن کے دے. بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ. ما قلت لهم، ندی ویلی ما دویتا ہے اللہ الا مگر ما حغت سمی ویلی دی امرتنی چتا حکم کڑے دے ماتا بیہی دہاغی ان اغدغوی اعبد اللہ چھ بندگی خاص کے یو اللہ تا ربی چھ پالن کے زما دے وربکم او پالن کے استاسو دے وکنت علیہم شہیدن اے اللہ زوم پدوی باندے خبر ما دمتو فیہم سو پورے چھ موجود وم پدوی کے فلما توفیتنی پس ہر کل چھ تاز واخستم کنتا انت الرقیب علیہم نو بیاویت ساتن کے پدوی باندے بیا خطا تا پتا دا وانت علا کل شیئن شہید او تا پا ہر سیز باندے حاضر و ناظری. ان تعذبهم کتا عذاب اور کوی دویتا فإنهم عبادک نو یقیناً دویستا بندگان دی. وَإِن تغفر لهم او کتا بخن کوی دویتا فإنک انت العزیز نو یقیناً تزروری الحکیم حکمتن والائے. قال اللہ بوائی اللہ ھذا یوم دا سے ورزدا ینفع الصادقین صدقهم چی فائدہ باور کوي رشتیا وینکو تا رشتیا ویل دهوی لهم جناتن دوی لرا جنتون دی تجری چی بہیگی با من تحتها لاند دهغینا الانہار ولی خالدین فیہا ہمیشہ بوی دوی پہاگی کی ابدن ہمیشہ. رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ د دوینا ورضو عنہ اور رضا دی دوی دا غنا. ذالک الفوز العظیم، دا کامیابی لویا دا. للہ ملک السماوات، خاص اللہ لردا بادشاہی دا اسمانونو، والارض او دزمکے، وما او دا ہر حغت فیہن چپ دی زمکے اسمانونو کی دی. وہو علا کل شیئن قدیر، خاص اللہ پا ہر سبان دے قدرت لرلو والا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر کی یو څو سوالونه دي. یو ملګری سوال لیکلی دی چې د مړي د پاره چې کم کمبل یا بستره استعمال شي هغه کمبل هغه بستره نور خلق استعمالولی شي او کنه. یو خبره یاد وساته کله چې سړی یا ښځه مړه شي د دنیا هر شی چې دوی نه پاتې شي هغه کې د دې مړي حصہ نشته. د مړي صرف اور صرف دومره حصہ ده چې مړی ته به کفن کیږي او مړی ته به قبر کنستلی کیږي. که چا مفت نه کنستلو نو د مړی د پیسو نه به کفن کنستلی کیږي، او که په مړی باندې څه قرض وو هغه به ترې لنډېږي، او که مړی وصیت کړی وو معلوم وصیت مجهول وصیت نه
یاره ما منځونه نه دي کړي، ما پسې فدیه ورکې، دا وصیت نه قبلي. ما روجي نه دي ستلي، فدیه ورکې، دا نه قبلي. بقاعده لکه څنګه چې قرض دی ښیي چې پلنکی باندې می 223 روپۍ دي، یوم ته نه غلطي، او پلنکی په ما باندې 2013 روپۍ دي. دقه سه بده منځونه ښیي چې ما نه لس منځونه قضا دي یا شل قضا دي یا سل قضا، نوم به پکې او دغه سه به رجوع باندې هم نوم ږدي چې ما نه دومره روجې قضا. کچره معلومه ونه خود هیڅ شی نشته. نو چې د کم وصیت کړی دی هغه وصیت به د مال د دریمه حصے نه پوره کیږي. که د مال دریمه حصہ دومره نه وا کمه وا او د وصیت دومره کړی و، مثال د 10 روپۍ پرېښي دي او وصیت یې کړی دی چې مثال ما پسې دا میز خیرات کې او دا میز دی په 11 روپۍ، د مال دریمه حصہ څومره ده؟ 10 روپۍ. ځکه چې 10 روپیو کې خو دریمه حصہ 10 روپۍ وي. که په 10 روپۍ دا میز کېده خو ډېره ښه، که په 11 کېده نو د وصیت کار بس. او که دا وارثان یې د جیبه ورکوي، که وایي چې نه منګه د میراث کې ولی 1 روپۍ ورکوو، نشي ورکولی. ځکه چې میراث کې به واړه ماشومان وي، د ماشومانو اختیار او غټه مشران نه لري. خلکو پلار مور مړ شي، زوی مړ شي، ورور یې مړ شي، دی لګیا شي ورپسې سنډا حلال کړي. او بیا چې کله بیلیږي بیا څه ورته وایي؟ ما مور پلار پسې خیرات کړی دی، 1.5 لک روپۍ د هغې دي. ولې ستا په پښې باندې سنډا پښه یې ایښې وه، ولې دې کولو؟ تا میراث تقسیم کړی و؟ نه موږ ټولو په خوښه کړی دی. نو تا به خوښه وه، د وړو ماشومانو که خوښه وي د هغوی خوښه نه چلي. کم هلک او کمه جنۍ چې نابالغه ده هغه که په چیغو چیغو وایي چې زما اجازت ته زما مال پکې ورکولی څوک، نو ته میراث نه 1 روپۍ هم د دریمې حصې نه زیاته نشي لګولی چې کله هغه وصیت معلوم وصیت کړی او که څوک د جیبه نه ورکوي بله خبره. یا وایي چې دا میراث تقسیم کا، غټانو مشرانو ته چې کم ورسیږي هغوی په خپلو پیسو نه ورکړي، نو بیا امکان دی تقسیم نه مخکې نشي کېدی. نو زما مطلب دی دومره بحث نه دا دی چې قرآن وایي چې تاسو به لکه سورة النساء کې راځي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. بیا قرآن وایي مما قل منه او کثر، سړی مړ شه د ډېر څه پریښي دي یا یې لږ پریښي دي، دا ټول د چا؟ د وارثانو حق دی. دې کې د مړي نور حق نشته سوا د وصیت او د قرض نه. نو لہذا کمه بستره او کمې جامې چې د دې ښځې د دې سړي کم کټ پاتې دی دا نه ته صدقه کولی شي نه یې غورځولی شي. دې کې د وړو ماشومانو پورې د ټولو حق دی. بعضې خلک د مړي کپړې صدقه کې نشي صدقه کوي. دا داسې دا لکه زه ستا کور نه غلا وکړم او بیا خیرات کوم، دا خو ستا نه وي چې ته یې خیراتي کوې. دا ښځه مړه شوه، د دې واړه بچي پاتې دي، ته به ټولو حساب وکړې، هغوی ته به خپله حصه ورکړې. مشره سړیه چې تا ته کومه حصه رسېدلې ده نرشه هغه ټوله ورپسې خیرات، خو چې تا ته کومه رسېدلې ده. لہذا دا کمبل او دا نور سیزونه بستره دا به نور کسان استعمالی او میراث کې به د دې تقسیم کیږي. دا څوک غورځولی هم نشي، دا څوک خیراتی کولی هم نشي. په دې باندې تاسو د معارف القرآن د مفتی محمد شفیع صاحب دا وګورئ ور باندې سورة النساء د دې آیتونو دلان. بل سوالی لیکلی دی چې کچرې د یو سړي خپل ورور غریب وي نو هغه ته زکات ورکولی کیږي او که نشي ورکولی. یاد وساته زکات په 2 قوتونو باندې نه کیږي، په اصول باندې زکات نه کیږي او په فروع باندې زکات نه کیږي. اصول دې ته وایي چې ته د چا نه پیدا یې، پلار، نیکه، ور نیکه، مخکې ځه، دونه ته پیدا یې، دې ته اصول وایي. چا نه چې ته راوتی د چا په شا کې چې ته اوسېدلی، سړی د ور نیکه په شا کې وي، ملا کې وي،
بیا راشي د بل نکم لاتا، بیا دغه نه راشي د پلار ملاتا، بیا هغه نه پس پیدا شي. ملاګانو کې وي انسان په دې ځای کې. نو چې کم چانه ته راوتی هغو ته زکات نشي ورکوی، او کم څوک چې تا نه وتلی وي، زوی دې در نه وتلی دی، لور در نه وتلی ده، نوسی در نه وتلی دی، کړسی در نه وتلی دی، دا داسې ځه داسې شجره ده. نو پلار نیکه غور مور نیا دی ته زکات نشي ورکوی. زوی لور نوسی کړوسی کوده داسې ځه ورپسې دوی ته زکات نشي ورکوی. نو څه مطلب چې دا د لوږې مري ته به زکات نه ورکوي؟ دا څه مطلب؟ ګوره د دې دا مطلب نه دی چې زکات به نشي نه ورکوي، نو مطلب دا دی چې دا د لوږې نه مړ شي. د دې مطلب دا دی چې زکات کې څومره روپۍ فرض ده؟ جواب راکوي د ګوګوانو غونې به نه کېنئ. دا ټول کال 2 کاله چې زه وغږېدم تاسو که دا نه وي زده کړي نو د هر شی بندوو بار وځو. 40 روپۍ فرض ده. الله په 40 کې 1 روپۍ تا نه اخلي. 100 روپۍ تاله پرېږدي؟ 39 روپۍ. یوه کمه 40 روپۍ تاله درکوي. تا اوس د 1 روپۍ سترګو کې خښه ده چې زه یې پلار له ورکمه، مور له یې ورکمه، زوی له یې ورکمه. دا 1 روپۍ باندې ته اوس دا ټول خاندان ساتې. الله وی چې 39 مثال درکړي دي. پلار ته په دې 39 کې حصہ ورکړي، نیکه ته په دې 39 کې حصہ ورکړي، غور نکله په دې 39 کې حصہ ورکړي، زوی ته په دې 39 کې حصہ ورکړي، لور ته خبره پوهیږي چې چا نه ته وتلی، څوک تا نه وتلی دي، هغوی په تا باندې حق دی په څه شي کې؟ 39 روپیو. دا 1 روپۍ به چاله ورکړي، دا به حق چاله ورکوي چې نه ته توتلی نه تا نه وتلی. حدیث مبارک کی راضی د ترمذی شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی 658 نمبر، نسائی 2582 نمبر، مشکات 1939 نمبر، او امام البانی علماء دی تصحیح ویلی دی. سلمان ابن عامر نے روایت ته الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، چې خیرات ته یو غریب سړی لور کې نو دا د صرف خیرات وکړه. وعلى ذی رحم سنتان صدقۃ وصلۃ، او چې کله تا صدقه او زکات رشتہ دار لور ک نو 2 ثوابونه دي. یو د صدقه وکړه، یو د صله رحمی وکړه. نو زکات رشتہ دار ته ورکول ډیر ثواب لري. همدارنګه علامہ عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی جلد 3 صفحہ 368 د ترمذی شرح ده. هغه وی چې رشتہ دار او تا زکات او خیرات ورکول ډیر لوی ثواب دی. زمونږ د فقه حنفی احسن الفتاوا دویم جلد 492، فتاوی دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 332. زمونږ د فقه حنفیو کتاب د مجمع الانهر نامه ده، جلد 1 صفحہ نمبر 333 کې لیکلي دي الافضل صرف الصدقه الى اخواته ذکور او اناسا. وای چې خپل رشتہ دارو ورونو رونو ته زکات ک نارینوي ک زنانوي ورکول ډیر ثواب دی. شامی زمنګ د فقه حنفی کتاب دی، هغه دریم جلد 293 کې لیکلي دي چې زکات رشتہ دارو ته ورکول ډیر ثواب دی. نو رشتہ دار څوک دي؟ ورور، وراره، خور، خورزه، خوریه، ترزوه، مامازوه، ترورزوه. دا 1 روپۍ کې دا ډیر خلق دي. هر هغه څوک چې هغه اطراف شمارلی شي، نه ته پیدای، تر نه سړی نه پیدا، ورور نه سړی، ورورم سړی نه نوی پیدا، خور نه سړی، خورم سړی نه نه دا پیدا. نو ورور ته زکات جایز ده، خور ته زکات جایز ده، وراره ته زکات جایز ده، خوریه ته زکات جایز ده، خو بشرط چې ورور تا سره کور کې شریک نه، خور تا سره کور کې شریک نه. کله کور کې تا سره ورور او خور شریک وي، ګټه تاوان در سره شریک وي، هغه ګټي تاله راکې ته ګټي، یعنی تا باندې دغه نفقه واجب ده، اسم واجب ده. لکه د زما پتا قرض ده نو ته مال قرض کې څنګه زکات راکې؟ چې کله کور کې در سره ده بیا خو پتا باندې خرچه قرض ده کې.
نو لہذا چې کور کې در سره شریک نوی، ورور باندې جایز، خور باندې جایز، تر باندې جایز، ترزوی باندې جایز، وراره باندې جایز، پلار نه که ور ټر باندې نه دی جایز، او مور نیا داسې زاده باندې نه دی جایز، زوین وسه کډ وسه کودی باندې نه دی جایز، لور داسې ور پسې ځا کړسل مسه دی باندې نه دی جایز. لور دی غریبه ده، زوم لور کا زکات، زوم دی بیا خیر دی پاغي باندې خوري، خو ته ډایرکټ لور ته زکات نشي ورکړ. نو لہذا زما د دې خبره مطلب دا دی چې زکات رشتہ دار او تور کول ډیر ثواب لري. خلک مولیانو پسې ګرځي، دا پیر صاحب دی او دا بزرگ صاحب دی، ورک تاسو شي ورکم نوم شي. زکات رشتہ دارو کې فائدہ ډیر لري. بل سوالی لیکل دی چې وقف جماعت ته پکلی کې خو امام پکې نشتا، نو کچری جماعت کې امام نوی نو ځان ته سړی کور کې یا دفتر کې مونږ کولای شي که نشي کولای. جمع سره مونږ کول سنت مؤکده وی. امام مسلم رحمت الله علیه په اول جلد صفحه نمبر 232 656 نمبر روایت ده. هغه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت نقل کړي ده. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا سنن الهدى الصلاة فی المسجد الذي يؤذن فيه. وایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک سنت خودلی دي. اڅ شی دي هغه په حق جمعات کې مونږ کول دي چې پاګه کې بانګ ویلې کیږي. ابن ماجه د صحاح سته یو کتاب ده باب فضل الصلات کې هغه هم یو روایت راوړی ده عبد الله ابن عباس نا. هغه وی چې رسول الله فرمایلی دي من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له. چا چې بانګ आवाज واورید او د جمعه ترار نه غه نو د مونږ نه کیږي الا من عذر، مگر کڅ د عذر د وجه نه پاتې خیر ده. زمنګا د فقه حنفی مستند ترین کتاب ده رد المحتار علی الدر، جلد 1 صفحہ نمبر 552 کی اغالی کی الجماعت سنت مؤکدۃ للرجال قال الزاهدی ارادوا بالتأکد الوجوبا. وای چې جمع سره مونږ چې ده دا سنت مؤکد ده، یعنی دا تاکید نه مراد دا ده چې واجب ته نږدې ده. د کند شرح دا تبیین الحقائق جلد 1 صفحہ 132 کی هغه همدغه بیان لیکل دی. مسلم شریف یو بل روایت راوړی دی 232 صفحہ کې اول جلد کې. ابو الاحوص رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمر نه نقل کړي. هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به صحابه کرام داوی چې وما يتخلف عن الصلاه الا منافق او مریض، چې د جمع مانځنه نشي پاتې کېده مگر منافق سره. منافق سره به جمع لنه راځي، او الا مریض چې یا بیمار وي سو عذر وی ورته دا هغه به نه راځي. کبیری زمنګ د فقہ کتاب دی 455 959 کې اغالی کی تدل علی الوجوب من ان تارکها من غیر عذر ترد شهادته ويأسم الجيران بالسكوت عنه. وی په وجوب د مانځه باندې د جمع مانځه په وجوب باندې دا خبره هم دلالت کوي چې زمونږ فقها لیکلي دي چې کم سړی جمع ته نه راځي داغه گواهی نه قبلېږي، او ټول کله په ګناهګار دی چې سترګې په پټي کی. ويأسم الجيران بالسكوت عنه. یو سړی جمع لا نه راځي او کله غل پروت چې خپل کار وکړي نو دا ټول کله ګناهګار دی. نو چې کم سړی جمع ته ناراضي داغه گواهی نه قبلېږي نو معلومیږي چې دا ډېر درون سنت دي چې هغه واجب ته نږدې دي. دغه خبره فتاوی محمودیه یو د ډابیل والا فتاوی محمودیه ده او یو د میرټ والا ده. د ډابیل والا جلد 6 صفحہ 409، د میرټ والا جلد 9 صفحہ 395 کې دغه بیان لیکل دی. زمونږ فتاوی حقانیه چې دا دارالعلوم اکوړه خټک هغه هم په دریم جلد 127 نمبر کې دغه خبره لیکلې ده، او د شامی نه د بحر الرائق د کنز و بلها شرح دا جلد 1 603 کی اغالی کی لا تقبل شهادته اذا ترکها استخفافا بذالک. سوک چې جمع تا
د دیو جن نزی چې څه باکې نه غني نو د گواهی نه قبليږي. و اما اذا ترکها سهوا کچانه د څه وجنه جمع پاتې شو عاجز اخوا دی خوش او ترکها بتاویل یا د یوی ذهن کی څه وجه لري بان یکون الامام من اهل الهوا چې دی وی چې جمعه ته ځکه نظم چې د امام بدعتي دی. بدعتي چاته وی؟ کم سړی چې دولسم کوي، کم سړی چې محرم کوي، کم سړی چې خیش پیمنی، کم سړی چې شبینی کوي، کم سړی چې په دولسم کې جلوسونه مني، دیتا اهل الاهوا یا هوا وی. کچری سړی دی وجنه نتلو بان یکون الامام من اهل الهوا چې امام پکې بدعتي دی فلا یستوجب الاساءه تقبل شهادته نو بیا دا سړی جمع ته پنتلو گناهګار نه دی او گواہی به هم قبليږي ځکه چې بدعتي پسې مونږ نه کیږي. کم سړی چې رواجونه مني دولسمی کوي او د اولیاءو بزرګیانی بیانای ټول ورځ د اولیاءو خبري کوي او دریم او جمعه او څلويختي جایزه غني، دا سړی بدعتي دی. نو وی چې کداسي سړی ته سړی جمع ته نه ورته دا سړی ګناهګار. مراقی الفلاح زمنګ د فقه مستند کتاب دی 174 نمبر صفحه کې هغه خبره لیکلې ده. هغه وی وی زن قطع عن الجماعه لعذر من اعذارها المبيحه کچری یو سړی جمع نه د دغه وجه نه پاتې شو چې عذر ورته چې هغه عذر سړی ته جایزوي د جمعات نه پاتې کېدل هغه څه شی دی؟ هغه د بدعتي مولا موجود کېدل دي. نو وی چې بیا د سړی ته کده جمع نه پاتې شي کور کې مونږ کوي هم دته د جمعات د مانځه ثواب ملاويږي. ولی لولا العذر الحاصل يحصل له ثوابها کچره دا عذر نه وې دتلو ولی لقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنیات. زمنګ د علماء دیوبند و فتاوا دا امداد الاحکام علامہ ظفر احمد عثماني صاحب هغه په اول جلد صفحه نمبر 512 کې لیکي چې کم سړی جمعات ته په دیو جنتلو چې جمعات کې امام عقیده خراب وا نو د تکور کې ثواب د مانځه ملاويږي. نو دې خبرونه دا معلومه شوه چې په جمعات کې امام نو یا په جمعات کې امام بدعتیو یا په جمعات کې امام اولیاء او بزرگان نو صفاتونه کول یا جمعه او دریمه او څلويخته کولی یا الفاظ غلطو یا دولسمه او محرمونه کول. نو داسې جمعات تک سړی نزي او د داسې جمع د وجه نه پکور کې مونږ کوي نو د تو پکور کې د څه ثواب ملاويږي؟ د جمع ثواب ما ملاويږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. رب سمر کسان چې راغلي دي پویا او عملی نصیب کا. یا الله بچی نیک عمل عالمان کا. یا الله د مصیبتونو نه اوساتا. یا الله چې چا هم ورته غوږی خیر او کم ځای پر आवाज زی رب دا قرآن و سنت دا غوی زړونو ته کوسکا. یا الله مونږ ټول ته نه غلار وخایا. یا الله مونږ د هغه عقیدو د هغه نظریاتو نه وساته چې ته په ناراضه کېږي. یا الله مونږ ته هغه عقیده نصیب کا چې ته په راضي کېږي. یا الله زمونږ ټول مشکلات حل کا. یا الله زمونږ ملک پاکستان کې امن راولا. یا الله تمام اسلامی ملکونو کې امن راولا. یا الہ العالمین پروردگار بارانونه د رحمت وروا. یا الله کده چا اولاد نشته نه کمل اولاد ورکا. د چا اولاد نافرمانه ده ته فرمان بردار کا. یا الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورکا. زمون کلی کې زمون یو ملګری ده ډیر تکلیف ورته رسیدلې ده. یو غالبا چې نوسه وړو کې وفات شوه ده یو بچي وفات شوه ده. یا الله ته ورته شفیع کا. یا الله ته دا غوي شفاعت نصیب کا. یا الله د دې تکلیف ولنه کې بدلې ورکا. یا الله د دې تکلیف وتنه کې بدلې ورکا. زمونږ یو بل ملګری بیمار دی قاضي صاحب الله دې ول شفا ورکی. یا الله چې څوک بیماران دي مونږ ته نه دي معلوم ټول له شفا ورکا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره